السلام علیکم. نوی ویډیو ته تاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روژه خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. مالدان سره تعلق لرونکی خان بابا خپل نوم خضر حیات کوم چې په خان بابا باندې مشهور دی، هغه د زړه اټیک د وجې په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې مړ شو، یعنې هارت اټیک په وجه باندې مړ شو. دوستانو، خان بابا ته هارت اټیک په څه وجه باندې وشو، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. مالدان سره تعلق لرونکی فخر مالدان خان بابا کوم چې په پاکستان کې یو داسې نامور کس دی چې هغه په پاکستان کې یو داسې غټ کس دی چې هغه ټولې دنیا مقابله کولی شي. دوستانو، هغه ډېر زیات تمغې ګټلي دي. خان بابا یو داسې پهلوان دی چې هغه انډیا پهلوانانو سره، د امریکې پهلوانانو سره، ټولو پهلوانانو سره جنګېدلی دی او هغه خپلې مقابلې ډېرې په سخته باندې ګټلې دي. دوستانو، ویل کېږي چې خان بابا ته هارت اټیک شوی دی او د هغه هارت اټیک په وجه باندې خان بابا د پښمني نه بعد چې کله پښمني وشو او روژه بندېدې وخت و، په هغه وخت کې خان بابا ته هارت اټیک وشو او په هسپتال کې ډېر زیات په بد حالت کې وفات شو. دوستانو، خان بابا وفات شوی نه دی. ځینې خلک د خپل ځان مخکې کېدو لپاره د خپل لیک پارول او ویوز راوستلو لپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خپروي. دوستانو، خان بابا ژوندی دی. دعاګانې ورته کوئ چې خان بابا له الله نور هم ډېر عمر ورکړي، ځکه چې خان بابا د پاکستان نوم ډېر په ښه اعلی مقام باندې رسولی دی. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.